الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه قتل خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقتل شر الناس أيضا. ننا د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د یو بل ملګری وحشی ابن حرب مختصر غونې سیرت تاریخ ولدا خبره ذکر کړې ده چې وحشی ابن حرب رضی الله تعالی عنہ هغه انسان دی چې د ځمکې په سر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورسته عزتمن سره د وشلې چې هغه ویل شي سید الشهدا حمزه رضی الله عنه، او د قشان دی وحشی رضی الله عنه به د ځمکې په سر باندې یو بد انسان خراب سره هغه موجل دی مسیلمه الکذاب چې د نبوت دعوی کړي و. دا خبره په جندل پکار دی چې دا کم سړی دی هغه سړی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځلې زخمی کی داغه د ځلې وینه و بیا ولا چې کله داغه تر حمزه ابن عبد المطلب د احد په ورځ باندې شهید کې هغه حمزه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکاو، ځکه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د لسترونه لرل څلور سره ملاقات شوه چې بده کې دوه کسان غیر مسلمان او دوه مسلمانان په مسلمانانو کې یو حمزه او بل عباس. حمزه نبی کریم علیه السلام رضی ورورم دی، همزولم دی، کاکایم دی، او داغه د ایمان واجبه طریقه وا چې کله د کار ناراضي او ابو جهل د رسول الله مقابله کوي او به بسی ورزي ایمان راوړي. ابو جهل دا خبره ثابت کړه چې ما په حق دین باندې ایمان راوړل چې کوم دین زما وراره پیش کړی دی د شپې خپل بستر باندې سم رسم اشه خپل را باندې رااله چې لکه تا خپل نه کپرې خو به مې رب لوي ویل چې یا رب کزما د وراره دین چرته حق دا مال اسانه کو که چرته بدی دا ګور مال په دماغو کې بد کا اماغه او چې الله عز وجل زما انشراح الصدر ور باندې وکي. عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل تر د مسلمان نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مبارک فرمایي چې کوم انسان عباس ته zarar ور کوي دا د سیده له کمال چې zarar را کوي. عمر ابن الخطاب او عثمان ابن عفان کله به په سورلې باندې ناسو به عباس رضی الله عنه ولید راکته بشو اکراما للنبي صلی الله علیه وسلم د جناب نبی کریم علیه السلام د احترام په خاطر. ولې بل طرف باندې به دوه ترونه و چې هغه غیر مسلم و، یو ابو لهب بل ابو طالب. ابو لهب سرسخت مقابله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه. ابو طالب چې مقابله و نکړه تایید وکي خو په کدا چې ایمان په نبی کریم علیه السلام رانه ایمان په ول رانه وجدا و د څومره خدمتونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دی هغه صرف د قومیت په خاطر باندې نو الله عز وجل په هغه شی باندې نتیجه نه مرتب کوي چې هغه د الله رضا دی. هغه شی مهم دی چې هغه د الله رضا اگر کډیر درد پاغي کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورشدو چې کله وفات شو عام الحزن ورته ویلې قرطبی دې کلی دی وې د دې د غیرت د غیڅو شیرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ویلې والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وصل في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غزازة وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرست دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حزار مصبة لوجدتني سمح بذاك مبينا. دين دي حق دين دي خير خواهي درشتي دي ويلي ولی نمانی بیا بچنکی د شوی چې ابو طالب د جهنم د اور نه وډار شو. نو دوه مسلمانان ترونه او دوه کافر. په دې مسلمانانو کې یو حمزه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه سر د رسول الله رضی ورور د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکا د نبی کریم علیه السلام کې لاسه ولی په بل طرف باندې وحشی راځيږي او دا وس وجنه نو دومره ضربه رسول الله صلی الله علیه وسلم له ور کړه دومره گزاره چې داغه د زړه نه ویني روان کړي. حتی تر دې اهل علم دا خبره ذکر کړي چې 2 کال پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه وښکي روانې وي چې کله به حمزه آیت نو هغه انسان چې د نبی کریم علیه السلام زړه دردمن کې چې کله دا غتر حمزه ابن عبد المطلب وجلو خو لیکن امدق انسان د چې به مسلمانانو د ژوند له خپل پټې مو لګولا هغه په هغه وخت کې د امامه پورز باندې چې کله غزا شروع شو او مسیلمه الکذاب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله د نبوت دعوی وکړه امدق وحشی رضی الله عنه بسی ورزي او هغه به وشني. دا سړی وحشی نوميږي
د پلار نوم حرب دی د حبشه د علاقې دی اسم کونه د چې د ابي دسمو اې دی یو خطرناک غمجنه سخته کیسه ده هغه د شي کیسه چې موږ تاسو ورته وکیدو تر څو پر دا په خپل موږ د خپل بدی بیان کې چې ما په کومه طریقه باندې حمزه شهید او څنګه می وجلو ولی می وجلو وحشی رضی الله عنه فرمایي وی وخت د اوقاتو کې زه غلام او ډیر خطرناک د جبیر ابن مطعم چې د مکه په مشرکینو کې ولوی سردارو د ترت عیما هغه د بدر په ورځ باندې د حمزه ابن عبد المطلب په لاس باندې اسلام مردار شو څه قربانه خپش انتهي څه قسم وکي وزماري قسم په لات او عزا زبخه خالد تر انتقام عالم دلیل په دې چې مشرکین قسم کوي په غیر الله باندې اسماره په بابا باندې قسم یې استا په سر باندې قسم یې په مجلس باندې قسم یې او استا په عزت باندې قسم یې قسم چې کیږي هغه رب العالمین په ذات باندې کیږي او د قشندغه په صفاتونو قران باندې قسم څنګه لري څنګه نه دي احناف علماء قائل دي خو لیکن صحیح قول علماء دا ذکر کړي چې په قران قسم کیږي ځکه دا رب العالمین صفت ته لکه څنګه چې شیخ الاسلام ابن قیم سے بده کې ډېر دلیل ذکر کړي دي ول کتاب قصیده نه کې د پاره دي چې دا صفت رب العالمین دی دویمه خبره بعض خلکو قسم په حق ناروا ده په حق دا خبره غلطه ده جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل ټول عمر کې تقریبا اته قسمونه کړی دي ځکه بده کې د رب العالمین اکرام دی داغه د نمونه اکرام دی داغه عزت دی په حق باندې قسم ناروا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی په مال باندې قسم کوي او چالاکی ولري او زه د یو بل مسلمان ایسره عالم د مال او دلې ورکم دا دې بده خوشاليږي نه چې ما دې انسان له خیر ورکي بلکې د جهنم د اور نه وسمه ورته قطع کړو دلې مې ورکړه به درې قسم قسم دی یو یمین لغوه چې همیشه د خلق قسمونه کوي والله 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 په دې باندې د الله د خوانه نیول نشته نه کفاره لیکن د الله د نوم له ساتل پکار دي دویم منعقد یو سړی قسم وکړي چې انده زمانہ کې بزدا کار نه کوم او په کدا د به هغه کار وکي یا به غلام آزادی هغه مومن پنيز امام شافعي او اشعري رحمه الله او یا بدري ورته روزي چې خو کې د پر لپسې غیر پر لپسې کوم قرأت د عبد الله ابن مسعود چې پر لپسې راغله لکه احناف شوی هغه قرأت شاذ دي او یا بلس مسکینان وروړي دوټه مور کوي او د قشن جامي بل قسم غموسه تیر زمانہ کې تاسو شی باندې قسم وکړي چې ما کړي وغه نه دی کړي یا تیر زمانہ کې قسم وکړي چې ما نه دی کړي وغه دی کړي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دی وخت کې دی انسان اور باندې کفاره نشته ولی په بل طرف باندې امام شافعی مولا فرمایي چې کفاره ورته شته نو دا قسم وکړي د جبیر ابن مطعم چې اقسم بالله والعزى قسم کوم زه په لات او عزى باندې زه مخامخ تر انتقالم بر اخلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم سړی په غیر الله باندې قسم کوي د سړي شرک کوي کوي یقیني عقیده ونه به حقيقي مشرک دی او کني به حکم دی او زه به قاتل وجنم او انتظار کوي چې دغه موقع به کله پیدا کیږي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاص د نبی کریم علیه السلام رضی ورور د نبی کریم علیه السلام کاکا زمری اسد الله حمزه رضی الله تعالی عنه یو لوی پهلوان هغه به کې موږ را لاندې کو ځکه قوي سړی وشته قوي سړی به دل شي وخت یې نو دومره قریش خپل مابین کې قصد کې زی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله وکړو د احد په طرف باندې اوزو مقصد به مودای چې پیغمبر جمع دغه ملګری دغه منګه اوجنو ختم کو او بدر کې چې څومره اوې کسان موږ مردار شوی دي یا اوې څنګه قیدین شوی دي دغه انتقام بوالو کتیبه تشکیل کړي نور خلک ځان سره راجمع کړه اسباب د جنگ برابر کړه او په دې وخت کې د ټول ګروپ قیادت هغه ابو سفیان ابن حرب لور کې ابو سفیان دغه خبر او کړ چې دا ملګری ځان سره بوزم ولې په فوج کې د اسما سره یو ګروپ د قریشو زنانه ونمي هغه زنانه چې پلورونه مړ دي زامن مړ دي ورونه مړ دي یا هغه څوک چې دغه خپلوان مړ دي په بدر کې تر څو پورې دوی د فوج د دشه حماسي ترانی وای د محمد پر ملګرو باندې ایسه ور ودانګي او عقب حدیث د بخاری کې راغلی د زنانو چې کړو دي کفارو جګړه شروع کړه زنانو ورته دا خبر وکړه چې تر څو پورې د محمد ملګری وجلی نه زمون سره به بستر باندې به پاتې کېدی نه شي او چې کله محمد او دغه ملګری وجل به تاسو چې څو غواړي اغه لمنګ ته حدیث کې راځي عمر رضی الله عنه فرمایي چې کله جګړه په دوی کې ور تمام شو پس واخستره شو ودا زنانه په ځبونه اچولې و د غرونو پر سرور باندې تخلي دي نو ابو سفیان دلته کې دا حرب استعمال کړه چې زنانه د ځان سره راوستي هغه ورسره د خلکو نه واچولې تر څو ته شیرونه وای او په دې کتیبه کې په دې دستر زنانو کې هند ابن عتبہ د ابو سفیان خزه ده اموه دې پلار د دې تر د دې ورور هغه درې وړه په دې بدر کې مردار شي وو وجلې شي وو
نجدین او چې د لخر حرکت وکي په دې وخت کې وحشي رضی الله عنه فرمایي جبیر ابن مطعم ولا ویلي یا ابا دسمه نن کته وګړي د خپل ځان ازادي وکي زه تعالی کار سپارم به ما ورته ویلي چې څه بوکي وي ته حمزه قتل کا به ما ورته ویلي چې او وجن مې دې به مال څو ذمہ واری راکې و انا لك به زل دې ذمہ وارم چې کله دې حمزه قتل کې په دې طریقه باندې چې زما تر تعیمه ابن عدی هغه دوی وجلې دا به دغه په مقابل کې شي طالب کې ازادي نصیب شي وما ویلې سیدا ته په دې وخت کې چې دا خبره کوي ته دا آزاد غستا ته دا او وجن زته آزادوم دلیل راوړه وی دلیل دا دی چې د ټول خلکو په وړاندې به اعلان وکم چې اے خلکو دغه زما غلام دی وحشي او دا په دې وخت کې د حمزه د قتل پسې لګم که حمزه چرته او وجلو مړ کې دا ستاسو په دې باندې گواشه چې دا آزاد دا منع شو زما د خوانه نور به ازادي کیده زما ویل دې کار زه تیارم او روان شوم وحشي رضی الله فرمایي چې یو حبشي سړیو چونکې د دې نيزي په وشتلو غډې تکړو ما وشتل مې د شي کول لکه څنګه چې داخله کې زګه د ارقم خصوصیتونه نبی کریم علیه الصلاه والسلام عائشه رضی الله عنها ویلو چې مسجد نبوي کې دغه شامبر حرم کې دغه حبس چې د اغلوبه کې د دې نيزي راشه کته ګوري زمانه یو شم خطا کېږي نه خو شکل مې دغه د وشتلو اراده وکړه خپل نظام راواخسته د فوج سره روان شوم خو زه د فوج په اخر کې روانم د زنانو له نږدې وجه دا چې د جګړې سره سم بل هیڅ تعلق نه سوا د دینه چې زه حمزه قتل کم او خپل دقه میډال والما چې د جبیر ابن مطعم د خوانه مانه اعلان د ازادي کیږي زه به آزاد شم وې زه روانم وې هند په دې خوا دې کې ولې د زنانو سره چې کله دغه په دې خوا کې تیرېدم یا دقه هند په ما باندې تیرېدله وې دقه نه زې ما سره ولیدله کوم چې اسما په دې خوا کې و دینور پړقوله وې دې مال ویلې ابا دسمه یا ابا دسمه اشپی زمونږ دي زون له کومه غسل چې راغلی دا د حمزه مبارک او د رسول الله مبارک دا ختمه کا یا محمد وجنا او یا دقه شان حمزه وجنا تیجی مال راکړه احد شکل من ورشدو دواړه ګروپونو یو طرف باندې د ټول مسلمانانو قائد او رهبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل طرف د مشرکینو فوج د غیل رهبر چې ابو سفیان ابن حرب دی دواړه ګروپونو دی بل سره مخامخ شو وې دی وخت کې ضرورتم طلب میکو چې حمزه ابن عبد المطلب بچو کې او دا په کوم ځای کې ولې حمزه د شورک سړیم نو هر چا بدل نه پیژندو دغه وجه دا و حمزه چې کله میدان د جنگ لراغي د سیو تاج په سر کې چې دغه په سر کې او پاس اې دې شتر مر هغه بڼه کې د لګولې وي تر څو پورې د خپل امزول له وکي کم انسان چې زما سره د مقابله اراده لري د میدان د جنگ د داخلي دلو نمخ کې ما اغله اختار ور کړی دی زه د خپل میدان لراغلم هغه مال روشي او عربو شاسورانو کې بيد عادتو لنه معلوم شي چې حمزه داده دغه په سر باندې خود او پاغه باندې شتر مر دغه بڼه کې وي او د شیخ خلډ کم پیدا کیږي په میدان د جنگ کې خو په کدا چې حمزه ابن عبد المطلب می ولیدو دې فوج په دې من کې داسې چپی والے تا به دا ګمان کو لکه هغه خطرناک سر وکړه ځکه دا پوکانو ګډل قوی دی یو طرف او بل طرف داخله په تورو ماته ولا هیڅ به د مخله ودرې نه شو هیڅ به د مخله ټینګې نه شو وې دې وخت کې ما ځان ورسو لیکن داغه مخله مې ونه او داغه مخله مې دیاتیږي ورکولې انتظار مې کوم چې تر څو پر مال را نږدې شي او زه به گزار وکم وی په دې وخت کې زما مخله یو فار شاسوار او مخامخ شو دي مشرکینو سباح ابن عبد العزال او دا خبره وکړه چې یا حمزه میدان لروزه به میدان لروزه مبارزه د امر د میدان د جنگ مخ کې د دوه پهلوانانو یو بل سره لاس اول وی حمزه رضی الله عنه میدان لورو ته ورته ویل حلم الیا اے د مشرکی بچی مال را میدان لروزه زړه تر وته و ډیر زړه دا چې حمزه گزارو کې پاغه باندې د توري هغه سړی اوجل په خپل وینو کې لټ پات کې وی دی وخت کې زه ودرېدم د حمزه د شوجې می انتخاب کې چې تر څو پر دا زقوق وګړم او د خپل نظام رضان سره خوځوله لکه سړی چې گزار کې طبعا هغه خپل د نظام کته پورته کوي وی په کدا چې اطمینان مې راغی چې زه اوس په حمزه باندې گزارو کوم دا برابرېږي ورته وی نظام ورخوش کړه د دې خېټې لاندې طرف می چې ویشتو د خپل په منځ کې د حمزه نظام وستا وی حمزه په دې وخت کې ډیر کوي کوشش ما به سوي کې خوچون کې قدمونه درانده شو ځکه د دې خپل په منځ کې نظر وته وخت تیر نه کې په کدا چې پښمه کرا پرې وته دا نه زید په دې جسد کې و پرې می خو دو یقین مور باندې راغی چې دا نور مرش روسه په سراله مغه نظام تیراويستا او بیرته خپل خیمه لاړم پاږي کې کېنستم ذکر جګړې سره زما کار نه و زما کار دا و چې حمزه قتل کم او خپل هغه میډال د ازادي اغزان سره والم جګړه د مشرکینو د مسلمانانو مابین کې ډېر انتهایی ګرم شو کله به دشمنان غالبېدل او کله به مون غالبېدو تر دې پورې شي په خدا اخر کې دا چپا د محمد رسول الله په ملګرو وراله او ډېر کسان په شهیدان شو چې اوی یا نبی
وی په دې وخت کې هند بنت عتبہ هغه د مسلمانانو په شهیدانو باندې ګرځیدا او د هغه سره ورسره نور زنانه وي دا شهیدان به مسلکول خېټه به تیچری کړي جګرونه به رستل سترګې به تراويستي پوزه به ته غوڅ کړي وګونه به ته غوڅ کړه او دغه شان به دې دغه نه هار جوړ کړي او به په خپل غاړه کې واچول او نور زنانه ول به واچول دې سره په غاړه کې غاړه کوي وال او دغه شان په وګونه کې والي وال وې د سترو زره مال روغ ورزول دې هندي ویلي هما لك يا ابا دسمه یا وحشي یا ابا دسمه د اسماء رحمه تعالی هدیه شو دا اوس د دوه ډېر قیمتي دي په خدا د احد جګړه اخر له ورسېده یو طرف مجاهدین لاړ بل طرف باندې موږ راوګرځیدو ودا مشرکین بیرته عالم اکیلا په بدی وخت کې جبیر بن مطعم چې کوم وعده سم سره کوم میډال راکول کړو چې تب ازادي کده دی او جلو وزما څټه آزاد کې دې وخت نظر حاصل شو لیکن په خدا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین ورس پرس باندې کامیابېدو مسلمانانو یو ځای نو بل ځای نه نیول او چې کله د نبی کریم علیه السلام مجاهدین په ځای باندې تعرض کوو غالب کېدل و ما باندې بدلته مصیبت زیاتېدو یره به ما باندې زیاتېدا خو به ما باندې زیاتېدو تم دې حال کوم تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لزر مجاهدین د مکه په طرف باندې روان کړه او تا به دا ګمان کوله چې سیلاب چیرې رواني بجيشه الجرار لکه وسم اکثر خلک د نظامی علاقوله او نظامی قطاعاتونو نوم دي سیلاب کوي اردو او بل دا د عربو د اصطلاح لري اصل شی و په دې وخت کې وته کې د لاړم طائف لا طلب مقصد مې دا چې الته د امن والا شم لیکن احد طائف وخت رکه در دې چې هم اسلام نرم شو وفدون راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاله او په دین د اسلام باندې داخلي وې دې وخت کې صف کې مانته مال رااله زمکه باندې ما باندې تنگ شو سره د پر اخوالي او ټول لارې په ما باندې بند شو ځان سره مې ویلې الکه شام لزان ورسوا یمن لزان ورسوا یا نور خارون لزان ورسوا وجداشتا حمزه وجلې حق حمزه چې دوه کړه د رسول الله رسول الله کې ور بسیږي پریدي دي وېزه بم دې غم پښو پښ کومه تر دې پورې وسړی راغی مال څه خبره وکړه ویل چې وحش خوار شي محمد هغه انسان دی چې هیڅوک نه وجي په دې انسانانو کې چې داغه په دین کې داخل شو دا کلمه شهادت وایي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ودا خبره مې چې کله واوریدا به ایست قسم وکي او اوتم د مدینه په طرف باندې محمد صلی الله علیه وسلم می طلب کوم او چې کله ورسېدم بعد دغه نه دغه د حالات معلوم کو چې دا په کوم ځای کې دی ودا جمعات کې ناس ته جمعات ورالم ډیر په ير باندې ډیر په پټه باندې چې کله خپل ورسېدم د سر باندې څټ سره ودرېدم او مې ویل اشهد الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله گوئی کوم بده خبره چې نشته حقدار د بندګۍ شوا د الله نه او گوئی کوم بده چې محمد د الله بنده او رسول دی چې کله محمد رسول الله زما د دوه کلمې شهادت واورېدې د خپل سترګې مبارکه ما باندې روږدې کړې چې ذکر او پیژندلم برته ودا مخ زمانه واړو و ما ته ویلې چې ایت وحشي ما ورته نعم یا رسول الله خبرم داسې ده به ما ته ویلې چې قتلت عمي تاسو ما تر وجلې دي ما ورته چې الامر كما قلت یا رسول الله خبرم داسې ده و ما له چې آشنا کینې دی خوا کې مې او دا خبر ما له وکړه چې حمزه څنګه وجلو ما ورته ویلې چې حمزه په دې طریقې سبب نامه یو کافرو هغه نه مخکې ودار چپوغونی په یو طرف او بل طرف باندې داخله کې وجلو دا ورته مخامخ شو مبارزه وسره وکړه په کدا چې دا کافر وجلو موکم ان قتل اخر مې دا نظر واخسته د دې خېند دارانه طرف مې چې ویشتو د کو په دې منځ کې مرده نظر وستا یو دوه درنده قدمونه ما په سره واخسته خو لیکن راتلې نشو په کدا چې حمزه ویشت او پریوتو په زمکا او دغه نور سم نظر واخسته او به دې هندي دغه پوزا دغه سترګې دغه وګونه دغه جګره دغه خاصندان د ټول کټ کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا ملګری کاته تا به دا ګمان کو چې دی ورودو لکه قرباني او سروي چې پروتي وې شړل په اما حمزه ارسل خپل شهیدان وړي او ارچ حمزه دی هیڅوک د اغنيشته په سراشي بیرته خپل شهیدان د خپل راولي کین رسول نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې د ملګرو لوي چې اسمه ملګرو قسم په الله کدا صفیه چې هغه د دې حمزه خور ده دا خپه کېدل نه و ما دا حمزه نه دفن کو تر څو پورې د حیواناتو دا خړلې په ورځ قیامت رب العالمین ته پوښتنه کړې وي چې صورت حالو او ما دا حمزه بارے کې گواہی کړې وي چې الله سره دین په خاطر باندې دې حل دا ورسېدو او په کدا ده چې په دې وخت کې دا خپکیږي نور خلک خپکیږي نو زه اوس مناسب ده چې دا دفن کم او ارمان به وکړي چې کا زمو سره دفن شوی وي
د دې وجنه د سیرت په کتابونو کې دا راځي چې کله سفیر رضی الله عنه دوه صادري راوړي نو دی وخت کې زبیر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې مور در روانه د پډېر وبد حالات کې جزې پځونه کې الله خپنه شي مخله ورشه وېځه چې کله مخله ورالم وکانت عبقریه ډیره قوي زنانه و چې برېښنه کې اولم وړاندې وغورځولم ما ورته ویلي چې د رسول الله امر داري زه په ځوانه ودرېده به مې ورته ویلي چې دغه مسله واغوي چې دغه حالات کې دا واقع دی زه خواله ورزم چې کله رااله فاسترجعت انا لله وانا اليه راجعون ویلي کینستا او ویل رب العالمین نزب ورزق قیامت د ثواب تملرم دو صادره ورسره یو مصعب ابن عمر ورکه په قران داسې کې یو دلا داغه غټه رشيږي د وړا حدیث کې راځي چې کله به سر په پټ شو کې به پاتې وي چې کې به پټ کړي سر به پاتیو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي و سر ور باندې پټ کې په خپل ورته سرګړې واچوي او به لس کسان راوړل د سره کې خودله جنازه ور باندې کوله عبد الله بن مسعود فرمایي چې کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام ودرېدو په د باندې جنازه کوله نو د شینې د بلقارو کو نو موږ د ګمان کو چې رسول الله سینه پړه کبل شو و ما ورته ویل چې په دې طریقه باندې دا شي وکینستم خبره مې ورته وکړه خو چې کله د خبره نه فارغ شم نبی کریم علیه السلام د خپل مخ زمانه واړه ویل چې یا وحشي مخ دې زمانه غائب کا ګوره نو ورځ نه را پدې خو دې ونه ګورم ایمان او اسلام دې قبول لې اسنه مال حمزه رايات شي انتقام درنوانه وی په دې وخت کې زبې لري شوم د رسول الله د نظر نه خپل نظر سان ساتلو حتی به د شام لاړ دی خو چې کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام له مخه مخملګری کینسو وی زبې دې ملګرو اخر کې غلې ناسم شو مینه ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو لاړ د الله خواله وی دا خبره مې د ځان سره بار بار تاوله چې تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره سخت خبره وکړه دا مې معلومه وله چې دین د اسلام هغه دین دی چې مخکې څومره ګناهونه کړي هغه ټول میټاوي ختمي شروع شم ځان سره مې دا مسله کوله چې دا کم زخم ما اسلام لور کړی دی د غیر لپاره اوس پټې پکار ده او یره کې چې کوم مصیبت ماره مسلمانان لور کړی دی لوی دې مصیبت پټې اوس پکار ده وی قتل می فرصت ترسو پوری کومه ګناه چې مخکې ما کړی ده هغه ایس اور باندې ختم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي هغه د رفیق اعلی په طرف باندې روان لاړو و خلافت چې الله عز وجل ابو بکر صدیق لور کې بني حنیفه په نامه یو ګروپ هغه مرتد شول د مسیلمه الکذاب ملګری رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فوج تیار کړي دې مسیلمه الکذاب د والو لپاره او داغه قوم د رب العالمین د دین له دعوت کولو لپاره و په ځړ کې مې ویل چې قسم په الله دا موقع یا وحشي غنیمت وګړه پرین دي او ګور د لاس نه دی ونیسي وی دی وخت کې زه وتم د مسلمانانو په دې فوج کې او د ځان سره مې مکه نه زو اخصه چې په کوم باندې ما سید الشهدا حمزه ابن عبد المطلب شهید کړي او قسم مې وکړ په خپل ځان چې نن به په دې نه زبانه مسیلمه الکذاب وشنم او کاغه ونه وجره خپل ځان به شهادت ور باندې نصیب کوم تر څو پر اغلوې زخم د اسلام پټي والا شي پیخدا سخت جګړه وشو خالد ابن ولید ویلي چې موږ ډیر غزاګانی کړې دي خو لیکن دلته شخصونه خطرناک خلک دادي د بل ځای کې نه و مسلمانان داخل شو په مسیلمه الکذاب او دغه د لخر له حدیقه له یو باغ له شغله حدیقه الموت ویلي او دی وخت کې د جګړه شروع شوه ته دا ګمان کو چې مسلمانانو د دشمنانو غوښتي تراشلې انتظار مکو ترسود مکو چې مسیلمه به کوم ځای کې و امید چې دا ولاړو تورې په دلاس کې و او د قبل روایت کې دا راځي و د دوه دیوالو په منځ کې خړ غوند ناسو ته دا ګمان کو چې بس شکل وکړي وی سړی مې د انصار نو ولیدو هغه د دې انتظار کې چې مسیلمه الکذاب مردار کې مې انتظار کوم ما اراده دغه د وجل لره هغه خو چې کله زور ته نږدې ودرېدم او خوښ مې کېدا چې وښ گزار په پکار دی د خپل نظام ورته وخوځوله چې کله اسما د لاس نه زور خوشی شو دغه په طرف باندې نيزه په وراله ولیکن هغه بل سړی په گزار وکړ په دې وخت کې زمانه زه الته ورشيږي او به بعد دغه انصاری پیرادانګي او دغه سره توره ده او په دې سم سری وای دوه پړکه کوي چې غیل ویل شي ابو دجانه رضی الله تعالی عنه اغم توره ورواچوله نور الله پویږي چې زما په نيزه باندې مردار شو او کله هغه ابو دجانه په توره باندې ظاهر دا معنی چې د زخمی کې هغه ورته وژلو وې دې ورسنه ما ځان سره خبره به کوله او کون څه هغه سړیو چې د محمد صلی الله علیه وسلم په مجاهدینو کې د زمکه په سر باندې داغه ډېر عزتمن سړی داغه ورسره عزتمن سړی او ګران سړی حمزه رضی الله ما شهید کړي دی خو لیکن زه هغه سړی امي ما چې د زمکه په سر باندې بدتر انسان چې هغه مسیلمه الکذاب د نبوت دعوی کړی دا هغه مې مردار کړی دی زه تحقیق الاصابه دریم جل شپږ سو یو درش اوس درغابه پنځم جل څلور سو اته درش الاستيعاب د ابن عبد البر دریم جل څلور سو شپږ سو څلور څلوي تاریخ کبیر څلورم جل یوصل اتیا او دقشن تجرید اسماء الصحابه دویم جل یوصل شپږ درش تهذیب التهذیب ولسم جل یوصل دیارلس مسند ابو داود یوصل شپږ اتیا باندې کامل د ابن اسیر دویم جل یوصل اته
سیر اعلام النبلاء اول جلد يوصل نه شي وصل ديرش المعارف د ابن قتيبه يوصل سلور سلويکا تاریخ الاسلام د امام زاهبي اول جلد 252 کې تفصیلی واقع به ذکر شوی دا رب العالمین د وحشی رضی الله عنه راضي شي او من او تاسو د الله عز وجل د صحابه کرام سيد ابي ذر نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعين برحمتك.